نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سورة آل عمران سلورم پارا یوسل تیرشتم نمبر آیت دی تدی رکو نمکی رکو سرارا بطر مناسبت دادی چپا مکی رکو کی دا احد غزا ذکر کی دا اس پدی رکو کی ہم دا احد غزا ذکر کی کلچ دا احد غزا کی دا مشرکان و کافران د دې لپاره خپل سود مال راجمع کړل چې مسلمانانو سره ومن جنگ په سود معامله باندې او د سود په مال باندې کو الله رب العالمین مؤمنانو ته تنبیه ورکړه چې تاسو مؤمنان د سود نه ځان وساتئ اسینه چې تاسو د کافرانو په شان په سود کې مبتلا شئ نو ځان د سود نه وساتئ جاهلیت په زمانه کې په خلکو کاروبار کوو په نیټه باندې به چاله یو څیز ورکو کله چې نیټه راغله او قرضداري سره هغه پیسې برابر نشوي بیا پدی مالک ورته وی چې زبتا ته نیټه نور او زیاته کوم لګي پیسې زیاتې مثال 45,000 دین او کوم میاشتې ټیم بدل ته زیات کوم ته 12,000 راځي په دې طریقې سره بقره سیوا کېدو نیټه ور سره سیوا کېدو حالانکه دا زیادت دا مطالبه کول دا سود دی اللہ رب العالمین پر آیاتن کی د سود نہ مومنان بندئی کہ تاسو مومنان د سود نزان وساتی سود دا گناہ کبیرہ دا او د ټول نه لوی سزا د دې لپاره دادا چې کوم انسان سود کوي نو د سر الله پاک د جنگ اعلان کړی سود کور سری سرا الله پاک د خپل جنگ اعلان کړی دا گناہ کبیرہ دا ځان ساتل دې فرض او ضروری کہ اللہ رب العالمین دا کامیابی اصول ذکر کړي چې تاسو د پاره کامیابی دا چې الله پاک او د پیغمبر تابعداري وکړي چې پتا سو باندې رحمت وشي او د نیکه طرف ته تاسو جلدی کوئ مغفرت طرف ته اسباب د مغفرت طرف ته چې اسباب د مغفرت اغا جہاد دی اغا اسلام دی اغا دا فرائض ادا کول دی ہجرت دا مکین مدینے تا کول دی پمانز کی تکبیر اولا دا او دا شان دا نیکے کارون دی دا ټول اقوال مفسرین ذکر کړی دی دا ټول اسباب دا مغفرت یا چې کله تاسو نیکے طرف تا او اسباب دا مغفرت طرف تا جلدی کوئی اللہ پاک پتا ستدا سے جنت در کی چې دا غي جنت بلنوال دومره دی لکه څنګه چې اسمان او د ځمکې بلنوال او فاصله ده دومره لوی جنت په الله پاک تاسو ته فراخ در کی دې کې بس تاسو پار نعمتونه او دا جنت په ملاویږي متقیان ته متقی چاته وي الله رب العالمین د متقی او سو علامات ذکر کړي یو علامت متقی دا چې دی خپل مال د الله پاک درزا د پاره صدقه کوي شوم بن جوړي خالص میرل او جمع کول بن کوي بخل بن کوي صدقه باور کوي په دین باندې په جماعت باندې په مدرسه باندې د نیکه پتیبا د مسلمان صدقه لګي دا د متقی علامت او کنه یو سړی وي چې زب مال جمع کوم او زب نه کوم مال جمع کول دا د نیکه علامه نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې بخیل انسان د الله پاک نه د مؤمنانو نه د جنت نه لري دي او جهنم ته نږدې او سخی انسان الله پاک ته جنت ته مؤمنانو ته نږدې دي د جهنم نه لري. نو په صدقه باندې مسلمان د جهنم نه لري کیږي جنت ته نږدې کیږي. نو صدقه ورکول دا د متقی علامه ده. دویم د متقی بل علامه ده چې دې خپل غصه ختموي په یو جایز ځای کې چې د غصه راشي دې به د خپل غصه بندوي. امام زین العابدین رحمت الله علیه او ډېر لوی ولی الله تیر شوی د دې یو وینځو یو ورځ او د سکولو هغه وینځو ورته باچو د لاس نه کوزه پری وتا د په سر باندې را پری وتا سر زخمی شو کوزه ماته شو. امام زین العابدین رحمت الله علیه او تسر چې وی کته هغه ورته فورا د آیت کوي والکاظمین الغیظ متقی علامه ده چې دې خپل غصه کنټرول کوي. نو کتا ته زماده طرف نه تکلیف ورسېدو په دې باندې خپل غصه کنټرول کا ځکه ته متقی انسان. امام زین العابدین رحمت الله علیه ورته فرمایي وکذم تو غیظ خپل غصه کنټرول بیا ورته دا وینځوي والعافین عن الناس د متقی علامه ده چې دې خلق ته معافي کوي. امام زین العابدین رحمت الله علیه ورته فرمایي عفوت عنك ما تا ته معافي وکړه ستاسو غلطي شو ما معاف کړ. او بیا ورته فرمایي والله يحب المحسنين چې الله پاک نیکی کوونکو سره مینه ساتي. امام زین العابدین رحمت الله علیه ورته فرمایي انت حرة لوجه الله تدا الله پاک رضا د پاره ما آزاد. دا د مؤمن د متقی علامه ده چې دې خپل غصه کنټرول ساتي خلق ته معافي کوي د نیکي کارونه وکړي. بل د متقی علامه ده چې هغه ګناه ونه او په ګناه کې وشو وړه ګناه یا لوی ګناه دې الله پاک یاد دا الله پاک نو بخنه غواړي دام د متقی علامه ده. د مؤمن شان دا چې کله د ګناه شدت الله یاد دا الله قهر او وعید ورته یاد دا د متقی علامه. او کنه ګناه کوي او خیال کې ناراض چې دا غلط کار زکو دا سړی په خپل ایمان کوی ذکر دی مسلمان په بنده د ګناهونو څنګه ډېر شوی دی ذکر الله یې رب کې ناراض. دا مسلمان کار دادی چې دی په ګناهونو چې دی وشي باغې معافي غواړي او بیا الله پاک د دې نتیجه ذکر کوي چې دی له جنت ورکو په جنت کې به همیشه د پاروي. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تاکلوا الربا تاسمغرسدو اضعافا فسوچندا زیادول مضاعفتا فزیاد کړي شو سره دسی لسور کی دولس مراکب نیټه تزیاتو 14 مراکب تسود نن باندې مسلمانانو نه کوی سود په دې بینک کې پیسې په اکاونټ کې کیږي او باقي باندې دې بیا ودا مال منافره راځي سود راځي. حالانکه سود کول ته الله دشمنی په سر اخیستل تاسو ما مخکې ذکر یا د مسلمانانو په دې موبایل کې په دې سیم اکاونټ کې پیسې کیږي ایزی پیسہ کی یا جی ایس کیش کی یا جو پیسہ مختلف او پدی باندې ته فری منټونه ملاويږي یا فری بیلنس ملاويږي یا فری میسجونه او ډیټا ملاوي دا په سود کې راځي. دا پیسې پځې پرتی دا تعالی فری منټونه اسې نظر کې دا سود دي. نو ټیک د پیسې غوښتل جایز دي خو د دې نه پیدا کېستل دا بیا سود دي. الله دې مسلمانان د دې نه وساتي. ګور سود د موبایل د پیسو سود دي او د بینک د پیسو سود دي. دا بنوي چې موبایل کې راته پری راځي دا سود ني او جنا په بینک کې پرتی وي دا سود نه ګناه اغم ګناه د سود دا سود دي. واتقوا الله تاسو یریږئ د الله پاک لعلکم تفلحون د پارا دي چې تاسو کامیاب شئ. کامیابی د مؤمن دا په تقوا کې پرته. واتقوا النار التي تاسو یریږئ دا اور
اعدت للکافرین چې تیار کړی شوي دي د کافرانو دپاره واطیعوا الله والرسول تاسو تابعداري د الله او د پیغمبر علیه السلام لعلکم ترحمون دپاره دي چې په تاسو باندې رحم وشي وسارعوا الى مغفرة من ربكم او تاسو جلدیوږي اسباب د مغفرت تاسو طرف د طرف چې کوم اسباب وجنت عرضها السماوات والارض او داسې جنت ته چې پلنواله او پراخي داغي د اسمانونو د ځمکو په شان ده اعدت للمتقین تیار کړی شوي دي دا جنت د متقینو لپاره جنت د نیکانو او جهنم د کافرانو الذين ينفقون في السراء متقیانا کسان دي چې دي صدقه ورکوي بل مال خرج کوي د الله پاک په لار کې په سراء په خوشاله کې او ضراء او په تکلیف کې یا په سراء په مالداري کې او ضراء او په غریبي کې هر حال کې مسلمان صدقه کوي که غریبي د خپل وس مطابق صدقه او کمالدار وي هم د خپل وس مطابق صدقه وکړي والکاظمین الغیظ او بندون کې او ختمون کې بوي د غصې لرا والعافین عن الناس او حقون کې وی خلقتا الله يحب المحسنين والله پاک من ساتي دنیا کې کوون کو سره والذین متقنا کسان دي ذا فعلوا کلتیو کې فاحشه یو ګنا لویا او ظلموا انفسهم یا وړ ګنو کې چې ظلم کې په خپل ځان باندې ذکر الله دی یاد الله پاک فاستغفروا لذنوبهم فذي فورا بخنوا وعد دخل گناهن ومن يغفر الذنوب الا الله او سوق داس ذات چې بخنو کې د گناهونو سوا د الله نه علاوه څو گناهونه معاف کولی نشي ولم يسروا على ما فعلوا او دې همیشه وال نه کې پاک گناهونو چې دې کم کړی وي وهم يعلمون بيږي د گناه پانجام او ځان ساتي اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دا کسان چې دوی د پاره ثوابونه چې دي مغفرت دي د دوی د رب طرفنا وجنات او باغونه دي تجري من تحت الانهار چې بهيږي بلاند د غید اورونه نهرنا خالدین فيها دیبا همیشه په دې جنت کې ونعم اجر العاملین او ډېر خبردادا ونعم او ډېر قدا اجر العاملین بدلا د عمل کوونکو د نیکه چې جنت دي واخر دعوانا